نن چې پاکستان ته د اسلام کلی لیکي وی ورته ټولې دنیا کې کنه او زمونږ حکمرانانو ډېر په فخر سره وی پاکستان د اسلام قلعه ده پاکستان د اسلام قلعه ده او ان شاء الله ویبا خدا پاکستان چې اسلام د اسلام قلعه ده دا ځکه چې دلته کې ډېرې یونیورسيټي دي دا پاکستان چې د اسلام قلعه ده په دې وجه چې دلته ډېر کالجونه دي پاکستان چې د اسلام قلعه ده په دې وجه چې دلته ډېر سکولونه دي ولې دا خو د دې علماء کرام مهنتونه دي مدرسې دي الحمدلله درسګاهونه دي الحمدلله نن حال دا درونو چې د دې ادارو چې کوم د هر قسمه حکومتي سرپرستۍ نه محرومي دي نه صرف دا چې حکومتي سرپرستۍ نه محرومي دي بلکې حکومت زموږ د مدرسو ادارو ته آئے دن مختلف مشکلات جوړي ډیټا راکړي طالبان د کم ځای دي دې دلته ولې سبق وایي ښه د دې د اخراجات د کم ځای نه راځي دا تعمیرات تاسو د کم ځای نه کوئ دې بچو له کتابونه د کم ځای نه ورکوئ دې بچو له ډوډۍ د کم ځای نه ورکوئ خپل د آمدن ذرایع وښایئ او دا وکړئ هغه وکړئ قسمه قسم مشکلات لیکن د علماء کرام الله تبارک وتعالی دې د ټول امت د طرف نه او خصوصا د پاکستانی قوم د طرف نه دې ته جزای خیر نصیب کی دغه ټول مشکلات ته ځان نیولې دي او دا مدرسې الحمدلله قائم هم کړې او دا مدرسې چلې هم او هغه مدرسې هغه نن په دنیا کې د پاکستان د عزت ذریعہ ګرځي رونو مونږ د دې مدرسو ته د مینې په نظر سره وګورو مونږ د دې مدرسو ته د عقیدت په نظر سره وګورو مونږ د دې علماو ته د عقیدت په نظر سره وګورو د دې علماو ته مونږ د مینې په نظر سره وګورو مونږ د رازو دینه تپوس کو دا سما او ستا دا دینی فریضه ده الله پاک بدر نه تپوس کوي جمعاتو ستا پکې څه کردارو مدرسه وا ستا پکې څه کردارو د قرآن اشاعت کېده تا پکې څومره حصه اخیستې ده د رسول الله د تعلیماتو اشاعت کېده تا پکې څومره حصه اخیستې ده د قوم او د ملک د هغې د تعمیر دپاره ادارې قایمې وې تا پکې څومره حصه اخیستې ده الله تبارک وتعالی به تپوس کوي که نه به کوي دا زمونږ او ستاسو دا دینی فریضه هم ده دا زمونږ او ستاسو اخلاقي فریضه هم ده دا زمونږ او ستاسو د مستقبل ضرورت هم دی که مونږ دا غواړو چې زمونږ دا بچي د صالحان وي او کوم یو پلار دی چې هغه به نه غواړي کوم یو پلار دی چې هغه به نه غواړي که بچی په سکول کې سبق وي که په کالج کې سبق وي که په یونیورسټۍ کې سبق وي خو همیشه د مور او پلار دعا دا وي چې خدای زما بچي صالحان کړي الہ العالمین زما بچي نیک عمله کړي تاسو دا دعاګانې کوئ که نه کوئ جی او د هر مور او پلار دا خواهشي ځکه چې دا بچي زمونږ او ستاسو ټولو نه عظیمه سرمایه ده ټولو نه قیمتي سرمایه ټولو نه لویه سرمایه او زمونږ او ستاسو اولاد دی مونږ تاسو د هغې دپاره فکرمند مونږ او تاسو د هغې دپاره دعاګانې زمونږ او تاسو د هغې د تربیت دپاره منډې تړلې او محنتونه نو د دې ادارو سره ستاسو د دې قوم تربیت کیږي دې سره ستاسو د دې بچو تربیت کیږي نن په ستاسو کورونو کې که دین دی که ستاسو د کور یو بچی مدرسه کې نه دی هم خو تاسو که سوچ وکئ چې که نن د دین سره ستا تعلق دی ستا د کور د زنانو تعلق دی ستا د کور د بچو تعلق دی نو دې کې کردار د چا دی دې کې کردار الحمدلله د علماء کرامو دې سره مینه کول غواړي دې سره تعلق ساتل غواړي د دې مدرسو د ضروریاتو احساس کول غواړي او په هغې کې حصه اخیستل غواړي که دا مدرسې نه وې په دې جوماتونو کې دا محنتونه نه وې او دا وړې غټې مدرسې نه وې د حضرت مولانا حضرت عمر صاحب شانته د حضراتو دا محنتونه نه وې په دې ملک کې به تاسو ته حافظان ملاوېدل علما به ملاوېدل یا به نور خلک نه به وملاوېدل بلکل او دومره لویه خلا به وه دومره لویه خلا چې ستاسو د آینده نسلونه هغه به د الله د نوم نه د رسول د نوم نه د قرآن کریم نه د دین نه د دین د بنیادی تعلیماتو نه به ستاسو د نسلونه واقف نه وو الحمدلله دغه تسلسل چې قائم دی او لږ ډېر خلک د الله د
نوم نه واقف دي، د رسول د نوم نه واقف دي، جماعتونه آباد دي او خلک مور پیژني او پلار پیژني او رور پیژني او خور پیژني او مشر پیژني او کشر پیژني. قسم په خدای دې کې ټول نه لوی کردار د دې فقیرانو علما کرام، د دې درسونه، د دې د جمعې خطبات او د جمعې تقریرونه او د دې دا محنتونه او ستاسو د بچو دا تربیتونه چې کوم دلته دی کوي، قسم دې دا د دې اثر د پدې ټوله معاشره دې باندې د سکول اثر نشته، دې باندې د کالج اثر نشته، دې باندې د یونیورسيټي اثر نشته. ځکه قسم وکم زه به په دې کهانس کېږم نه. دا الحمدلله دا مدرسې دا د معاشرې ټولو نه لوی ضرورت چې کوم دینی ضرورت ته هغه پوره کوي.